او دویمه خبره می بیا د هغه کسانو په حق لکوله چې کم کسان په کال کې یو یا دوه یا درې واره عمرې لره ځي، حتی چې بعضې کسان د خپلې ښځې سره او د بچیانو سره بار بار عمرې لره ځي، چې مطلب خپله ښځه هم د ځانه سره بیایي بار بار او بچیان هم د ځانه سره بیایي، یعنې په کال کې دی دوې درې عمرې کوي. خو لیکن دلته به د ده د کور و څنګ ته داسې غریبان او داسې یتیمان و کونډې همسایه پراته یي چې د ډېره مسکنته څخه به د کوره څه نسي راوتی. مطلب چې هغه خواران به په کور کې دومره خرچه نه لري چې غرمه و ماخستن دی ګزاره په وکړي، یا به هغه په کور کې دومره اوبه نه لري چې هغه د فرض لمانځه دپاره اودس یا غسل په وکړي، او یا هغه په کور کې دومره شی نه لري چې هغه د خپل بچي واده په وکړي، د خپل عزت ورا کور ته کې. مطلب چې هغه به ډېر مجبوره کسان یي، او حاجي صاحب د برمو و د باغو مالک یي، او د ډېرو پیسو و د مال و د دولت مالک به یي. خو لیکن ده قسم کړی دی که دی و دې خپل مجبوره همسایه ته او یا په محله کې یا په کلي کې و هغه مجبوره کسانو ته یوه روپۍ ورکړي او یا یو غړپ اوبه ورکړي. خو لیکن د نامه دپاره به عمرې ته او نفلي حج ته هر کال ځي او په لکاو لکاو روپۍ به خرڅوي. حتی نن سبا و تاسو ته معلوم دي چې پر یوه عمره باندې 3 لک روپۍ خرڅېږي، چې 2 کسان ځي 6 لک روپۍ خرڅېږي، چې 3 کسان یې 9 لک روپۍ خرڅېږي. نور داسې یو اخراجات ورسره که دا یې 10-11 لک روپۍ، دا 11 لک روپۍ دی ګاروي. خو لیکن و مسکین ته د قسم کړی دی که یې ورپې ورکړي، و مجبوره همسایه ته و کونډې و یتیم ته د قسم کړی دی که یې ورپې ورکړي، او یا و مجبوره ته هغه مجبوره ته چې هغه په کور کې اوبه نه لري. عاجز صاحب به د برمو مالک یي، عاجز صاحب به د باغو مالک یي، خو لیکن عاجز صاحب قسم کړی دی که دی یو غړپ اوبه و د خپل همسایه ته او یا په کلي کې و یو ناداره انسان ته ورکړي. لهذا زه و داسې نامنهاده او د نامه والا و حجانو ته وایم چې یو فرضي حج دی او بل نفلي حج و عمره کول دی. البته فرضي حج کول خو فرض دی، ضرور به کوي، د هیڅ چا خیال به نه ساتي، نه د مسکین نه د ماړه او نه د پلار نه د مور د چا خیال به نه ساتي چې حج در باندې فرض سو، استطاعت ته لارې ولرې، د حج طاقت ولرې، بیا پر تا باندې فرض دی چې ضرور به کوي، د چا خیال به نه ساتي. پاته سو نفلي حج و عمره، تر هغه خو د قسم په خدای چې دغه بهتره ده چې د دا عمرې کولو صرف درېیمه حصه پیسې و دې مسکینانو ته ورکړي. قسم په خدای چې دغه دې تر 10 حجو او تر 10 نفلي عمرو دا بهتر عمل دی که د ثواب مقصدي، او که د نوم و ریا او تماشا مقصدي. بیا خو د کاله 15 ورځې بیا مسله نه ده جساب، بیا هیڅ خبره نه ده. بیا که د کاله 2 ورځې که 3 ورځې که 15 ورځې بیا خبره مسله نه ده. البته خو په آخرت کې به بیا و جواب ته هم ځان ټینګوي چې د مسکینانو په باره کې د تاسو پوښتنه کیږي، بیا به ځان ورته ټینګوي چې ظالمه 3 واره د کال عمرې ته کلي، حج ته هر کال کلي، 2 کاله بعد کلي، 3 کاله بعد کلي. آیا دا مسکینان تا نه لیدل؟ دا ناداره کسان تا نه لیدل؟ دا پر تا باندې حق نه درلودی؟ دا ستا په مال و جایداد کې تا سره حق نه و د زکات ماسې وه چې تا خالي په زکات باندې ځان خلاصوي، بس بیا دا نورې پیسې تا چې هر څه په کول هغه دې په کول. د دې حساب و کتاب یا نشته په ورځ د قیامت. د دې حساب په ورځ د قیامت باندې د انسان سره کیږي چې و ناداره مسکین و همسایه ته یې ورپې نه ورکوم، او د کاله 2-3 واره عمرې ته ځم او هر کال حج ته ځم، دا کوم. دا به غالبا د ده دپاره د نجات ذریعه نه جوړېږي، بلکې د ده دپاره به د عذاب ذریعه جوړېږي د دې مسکینانو په وجه باندې. لهذا دغه رقم به پوښتنه به په دې وجه تاسو کېږي چې ظالمه تا خو فرضي حج خو دې وکړي، سي دې پر تا فرض و. د نفلي حج څه صورت و؟ نفلي حج پیسې به دې دغه مسکینان ندارت ورکولې چې ما یو حج په 80 حجو در بدل کړی وای، ما یوه عمره په 80 عمرو در بدله کړې وای. لهذا د هر ماړه څخه به په ورځ د قیامت د دې نادارو خلکو په باره کې د زکات ماسې واپښتنه کیږي. زکات به خامخا ورکوي او فرض دی، نه د غسې ستا په مال کې مسکینان د تا سره حق لري. آیا چې تا بیا د دې مسکینانو سره کومه رویه کړې ده، کومه طریقه بیا ورسره کړې ده؟ دا پوښتنه به د انسان څخه کیږي والله که پاته سي، ځکه دا د الله رسول فرمایي او کتابونه فرمایي. یو عالم و ما ته وخت مجلس کوي، موږ ځای سره ناست وو، دا ټول ما په کتاب کې ولیدل، ول په کتاب کې لیکلي وو، ول حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل
دور خلافت کې و د خپلو کسانو ټولو ته حال واستوي چې هر چا که یوه عمره و یو حج کړی دی بل حج عمره کې باید زه نه ووینم بس بل حج عمره باید نه وکړي که چیرې یو څوک د ثواب نیت لري او د خدای پاک د رضا نیت لري نو هغه دې بیا دغه د حج او د عمرې پیسې راوړي په دې خزانه کې دې جمع کوي چې بیا زه د مسکینانو او د نادارو خلکو تور کوم په دویم حج کې باید زه نه ووینم په دویم عمره کې باید زه نه ووینم ایو خو دې چا په حج بدل کې ځي هغه صحیح دی باک نه لري یو عمره دې چا د پاره کوي صحیح دی او یو تماشا یې جوړه کړي هغه د پاره چې دا رقم کار بیا نه دی جایز چې په کلی کې مسکینان یې په کلی کې یتیمان یې په کلی کې کونډې هغه چیرې کپړې اغوستي د شرمه د کور نه سره وتی او حاجي صاحب د کاله درې واره عمرې ته ځي د تماشې کوي د خپل خواهشات پر کوي دا طریقې باید نه وکړو ګوره د عبد الله ابن مبارک رحم الله تعالی په باره کې یو واقعه کتابونه راوړي وایي دی به حج لکلی نو گئی به د ملګرو سره نفلی حج کې روان وو نو په خوا په پښو باندې تګ وو نو د ده دا طبیعت و چې دی به قافلې سره نه کړي د شاته خوا پسې و چې د قافلې والا یو شی له سوی نو بیا به هغه زه پسې پورته کوم پسې وړم بیا دا د یو ځان یو خدمتګاره بلی عبدالله ابن مبارک ډېر غټ محدث تېر سوی دی ډېر غټ عالم تېر سوی دی د زمانې نو هغه قافله چې ده هغه ولاړه دی پسې دی د شاته خوا 600 دغه زمانې پیسې هم راخیستې دي هغه ورسره دي پر لارې باندې را روان دی یو خر مردار سوی دی په یو انبار کې پروت دی دا ښځه راله د هغه څخه غوښې پرې کوي نو هغه د په هغه ټوکرۍ کې اچي دی وراله ورته ودرېدی چې خیر دی مور دا څه کوي هغه زنانې ورته وویله چې نن څویمه د زما مېړه وفات سوی دی او 4 لوڼې مې دي هغه ډېرې سختې په تکلیف دي حد دا وتغه هلته رسېدلی دي چې نن څلورمه د خوراک نه دی کړی د مرګ و حالات رسېدلی دي څوک شی نه راکوي مسکینه یم ناداره یم مېړه مې مړ دی نن ما ته لوڼو وویل ول که چیرې نن یې موږ ته شی نه راوړل نو لحاظه شاید کېدی شي چې نن موږ وفات سو مړې سو د دې لوږې څخه نو نن زه مجبور یم چې مال زه به خامخا یو شی در راوړم دغه خر پر دې انبار باندې مردار سوی و د دې غوښې مې پرې کړلې دا کور ته وړم و دې لوڼو کې ورپخوم ځکه داسې په حالت ته مخمسي چې دغه دپاره بیا مرداره هم جایز ده دا د دین اسلام مسله ده نو وایي زه رالمه دغه چې کوم دی د خره څه مې دا غوښې را پرې کړلې اوس دا هلته لوڼ له وړم وایي دغه ورته وویله دغه عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی ورته وویل چې دا غوښې زه در سره وړم ته بیا نه وړې ول دې راته وویلې چې ستا کپړې په مردارېږي ستا کالي په مردارېږي ته بیا نه را سره وړې ول مال زه دا غواړم چې زما کالي په دا باندې مردار سي زما دا بدن په مردار سي زه د دې ناداره دا رقم مدد وکم خدمت یې وکم لہذا هغه غوښې ورسره واستلې روان سولو دورې چې ورغلی هلته د ایسپنسري کره هغه انجونې وراووتې له ول شی دې راوړئ نو هغه غوښې ورته کښېښولې چې نن مې غوښې در راوړلې غوښې مې در پیدا کړلې نو هغه غوښې ورته کښېښولې هغه لوڼې ډېرې خوشحاله سولې بیا د مجلس ورته وکړي چې دا خو حرامې دي ناروا دي دا به نه خورئ لہذا زه روان یم حج لره نفلي حج مې دی زه نفلي حج قطعا نه کوم زما دپاره نفلي حج دغه دی چې زه ستې زړونه خوشحاله کړم او زه ستې دغه وږی بدن موړ کړم او زه تی مړې کړم دغه زما دپاره 10 حج دی لہذا زه حج له نظم حج زه نه کوم نو دی وایي هغه 600 روپۍ مې راواستلې او دې ته مې ورکړلې چې دا واخ دا ستا د دې لوڼو ګزاره په دې باندې وکړئ نو دی مبارک وایي ما چې دا پیسې و دې ته ورکړلې دا یوې لورې و ما ته یوه دعا وکړله دا بلې لورې بله دعا وکړي نه څلورو سره و ما ته یوه دعا وکړله دا یوې لورې ما ته دا دعا وکړله چې ای حاجي صاحب چې کله ته وفات کېږې نو الله تعالی دې د دغه نیکۍ په بدل کې و تا ته د ایمان دولت تر نصیب کړي او دغه دویمې لورې بیا دا راته وویل چې کله ته مړ سې او په قبر کې دې کښېږدي او بیا منکر و نکیر سوال و جواب ته راسي سوال و جواب در څه کوي نو الله تعالی دې داسې جواب پر ستا پر ژبه باندې راولي چې د منکر او نکیر د فقر څخه خپل ځان خلاص کړي درېیمې نجلۍ وایي دا راته وویل چې ای حاجي صاحب چې کله هم اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکي او مخلوق د مځکې څخه راوځي نو الله تعالی دې په دغه سخته ورځ کې تا د پیغمبرانو په ټولۍ کې شمار کړي څلورمې لورې وایي دا دعا راته وکړل چې ای حاجي صاحب کله هم چې د قیامت ورځ سي او الله تعالی قاضي او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت کوي د دې مخلوق
نو په دغه ورځ دې د الله جل جلاله دیدار او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وتا ته په نصیب سي. دا څلور دعاوې دغه څلورو انجونو چې دي هغه وای راته وکړې، زه جنه روان سولم. اخر خدای بیا وای زه روان سولم کور ته رالم. نو چې کور ته رالم هغه قافله خو ټوله راسکللې ده، هغه حج ته ولاړه، بیا د حج په ختم سولې، د حج څخه ډیر روان سو، رالو دلې کله ته رالو. نو زه هر وته مبارکۍ لورسم، هغه ما پر تندیم مچ کی چې مبارک ته سم ما ټول زه خنایم کله زه خدلیم پات سولم. بیا دغه رقم د بل حج ته ورسم، هغه می دغه رقم پر تندیم مچ کی، زه په ځان کې دا رقم مم لکه دیش په ما مسخريه کې چې ته خو حج نه رالی، تاول زه حج در سره زم او ته نه رالی. نو مخستان بدایم په دریم ورځ باندې خوب ینم نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب ولدی ول ای عبد الله ابن مبارکه ته ډیر په دې خبره باندې ناراضه چې دا خلک تا پر تندیم بچکی او پر لاس دې مچکی او تا ته مبارکي درکې. دوی یا رسول الله زه ډیر حیران یم کله نیم او دا خلک ما مسخره کوي وای ته حج لراغلی وي، دا رقم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزه مبارک سره ته د مر سره ولاړ وي، په پلانکې ځګی کې سره ولاړ وي، په پلانکې ځګی کې سره ولاړ وي، دا ګرځ راته وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل چې ته ما حیرانېږ، تا چې کله د حج پیسې و دغه کونډې ته ورکړلې هغه یتیمان دې په ماړو کړو، نو لهذا الله تعالی ستا په شکل باندې یو ملایکه وټاکله چې هغه به تر قیامت پورې په تا پسې حجونه کوي. دا ستا په شکل هغه سړی د دې سره ناستو فرضګي کې، نو ځکه دې وتا ته مبارکي درکې، ته په دې باندې ګڅ خو هم بده وکړه، ته مړې که ژوندی تر قیامت پورې به دا په تا پسې چې دی هغه به ستا په شکل باندې په تا پسې حج کوي. نو لهذا که څوک ثوابونه مقصد دي، د چا فضیلت مقصد دي، د چا په ورځ د قیامت نجات د خپل مال او دولت سره مقصد دي، نو هغه باید یتیمان، کونډې او غریبان، مسکینان دغه یاد وساتي. لهذا دا ډیر حجونه او ډیر نفلی عمره کول، ډیر نفلی حجونه کول، دا د انسان د پاره د نجات ذریعہ نه جوړیږي، بلکې د انسان د پاره به د نجات ذریعہ دغه مسکینان او یتیمان او کونډې مړول، د هغو مجبوري پر کول، د هغو معذوري پر کول، د هغو چې کومه د تندې یا د لوږې مسلې هغه پر کول، دا تر 1500 تر حجو او تر عمرو بهتره دی. الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ المبين.